دا په احرام کې چې کوم حاجي صاحب تاسو ښکاري د ده ډېره ناشنا واقعه ده. دا 15 کاله د عیسایانو د کلیسې پادري پاتې شوی دی، 15 کاله، او 1,00,000 عیسایان کرسچین دا د هغې رهبر یعنې لارښود و، هغې ته به درس ورکولو، یعنې هغه د ده شاګردانو دی، د هغې استاز او رهبر و. اوس که تاسو دی ګورئ نو دا په احرام کې دی او د ژړا په حالت کې دی، کیفیت او حالت ډېر ناشنا دی. دا ولې داسې دی؟ د خپله واقعه د سعودي عرب د یو ټي وي په انټرویو کې بیانوي چې په دې ویډیو کې تاسو کتلی هم شئ. دی وایي چې ما 15 کاله د یو کلیسې امامتي وکړه، څنګه چې زموږ ستاسو په جوماتونو کې امامان وي دغسې د کلیسو چې دی پادریان وي. نو زه وایي 15 کاله په دغه کلیسه کې وم او تر 1,00,000 پورې زما شاګردانو، زه د هغې رهبر لارښود وم، او په دې کلیسه کې چې دی ما ته یو وړوکې غونته کې اوطاق یعنې کوټه میلاو شوې وه، زه به په دغه کې اوسېدلم. و یوه شپه زه اوده وم او ما باندې آواز وشو چې ته سپین لباس واچوه. وایي زه ډېر زیات حیرانم شوم، خو وایي زه په دې خوب او په دې غږ باندې دومره خاص پوه نه شوم. دویمه شپه ما باندې بیا داسې آواز وشو چې ته سپین لباس واچوه. په دریمه شپه باندې بیا وایي په ما باندې آواز وشو په تیزۍ سره او په قوت سره چې ته سپین لباس واچوه او د خپلو ملګرو ته دې مه وایه چې سپین لباس واچوئ. وایي ما ورته ویل چې سپین لباس دا خو د اسلام نښه ده، د مسلمانانو نښه ده، مسلمانان سپین لباس اچوي. خو به هر حال دا آواز چې دی وایي دا زما زړه ته کوز شو او زه پوه شوم چې ما ته اشاره میلاو شوه. وایي کله چې دا خبره زما زړه ته کوزه شوه، زه وایي ډېر زیات تېرېدلم او ډېر زیات حیران وم چې زه به څنګه د خپلو کسانو ته وایم په دې کلیسه کې چې تاسو دغسې وکئ، اسلام طرف ته راشئ یا سپین لباس وغیره دا خبره. خو الله جل شانه ډېره د اسانۍ معامله وکړله او زه لاړم د دې کلیسې طرف ته. د خپل زما چې څومره کسانو دې ته ما وویلې چې دغسې قیصه ده، ما خوب کتلی ده او ما ته اشاره میلاو شوې ده. نو وایي هغې ټولو ما سره په یوه آواز باندې د اسلام کلمه وویل او مسلمانان شو. سبحان الله. د هغې نه پس وایي کله چې ما دې ته د دین اسلام دغه خبرې اترې او دعوت ورکول او خبره مې زیاتوله، نو هغې ما ته وویلې چې څنګه ستا خوښه نه ده چې مونږ لاړ شو حرمین الشریفین ته؟ نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما ورته ویل ولې نه چې زما خوښه ده. نو وایي مونږ را روان شو. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښکاري چې ده څنګه د سعودي عرب په دې خاوره باندې قدم کېښودو، نو د سجده ولګول او د سعودي عرب دغه پاکه خاوره یې ښکل کړه. او دی دا وایي چې زه ډېر زیات خوشحالي محسوسوم او ډېر عجیبه راته د هر څه ښکاري چې زه نن په هغه خاورو کې ګرځم، په کومو خاورو باندې چې رسول الله مبارک قدمونه اخیستي وو، په هغې لارو کوڅو کې ګرځم، په کومو لارو کوڅو باندې چې رسول الله مبارک ګرځېدلی و. سبحان الله. الله جل شانه چې چاته هدایت نصیب کوي هغه بیا دغسې وي، او الله جل شانه چې چاته هدایت نصیب کړي هغه بیا هیڅوک بېلارې کولی نه شي، او الله جل شانه چې څوک بېلارې کړي هغه ته بیا هیڅوک هدایت نصیب کولی. په دې واقعه کې زموږ او ستاسو لپاره پیغام او میسج دا دی چې موږ او تاسو د خپل دین د خپل اسلام قدر وکړو او په دې باندې ناز وکړو چې الحمدلله موږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو. په دې باندې که موږ او تاسو هر څومره شکر ادا کړو، هر څومره الله ته وژاړو او الله ته سر په سجود شو، دا به کم وي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دین اسلام باندې استقامت را نصیب کړي، او الله جل شانه دې موږ په هغه لاره باندې روان کړي کومه لاره چې د شریعت لاره ده، د دین لاره ده، د اسلام لاره ده، او کومه لاره چې جنت تللې ده.